السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم واجد خان او تاسو په دغه ټایم ګورئ پرایم ډیجیټل چینل. که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ. په کینټ ایریا کې یو داسې زبردست احساس ایریا ده او په دغه ځای کې ایس پی کینټ ولاړ دی او خلک اکثر دا رکشو والا چې کوم دی دی ګیلې کوي، موټرسایکل والا ګیلې کوي چېرې غټ ګاډي نه رانیسي او واړه واړه ګاډي رانیسي. نو دا ایس پی صاحب ولاړ دی، هغه سره خبرې کوو چې داسې څه وجوهات دي او بله خبره ده په تورو شیشو باندې هم پابندي هم ده. السلام علیکم سر. سر جی څنګه خیر دی؟ سر جی دا تقریبا ډیر وخت نه موږ اکثر ګورو هر ټریفک والا رکشا رانیسي، ټیکسي ډرایور والا رانیسي، دا چلان کوي، موټرسایکل چلان کوي. موږ چې نن وکتل نو ماشاءالله تاسو وی آی پي ګاډي څومره ټول ته چلان ورکړو، د چا شیشې تورې دي هغې له تاسو چلان وکړو، دا څه وجه ده؟ جی بالکل قانون خو ټولو دی پر یو دی، هغه موږ دا ډسکریمینیشن نه کوو چې یاره دا غریب دی او دا مطلب دی چې های پروفایل دی. موږ ټولو لپاره اکراس دی بورډ دا یو کمپین شروع کړی دی چې په هغه کې څوک هم وي ایرسپیکټیو آف هز سټیټس موږ لګیا یو تورې شیشې چې چونکې نن سبا حالاتو کې دا منع دي. تورې شیشې دا چې کوم پرمټونه دي هغه هم کینسل شوي دي. 2013 نه انورډ چې کوم پرمټس دي د شیشو ته به چې تورې شیشو دپاره به چې دا ایشو کېدل هغه کینسل دي. او دې نه علاوه موږ مختلف وایلیشن دي چې په هغه کې ایچ آی ډي لایټس دي، په هغه کې وداوټ لایسنس دی، انډر ایج بایک چې کوم چلوي ماشومان. دې نه علاوه فینسي نمبر پلیټ شول، پولیس لایټ استعمال شو، نو مختلف داسې وایلیشن دي چې هغې خلاف موږ اوس دا لږ سختي شروع کړې ده او دا کمپین مې شروع کړی ځای په ځای باندې. موږ دا تاسو څنګه ګورئ موږ یو ګاډی هم نه سپیر کوو چې څوک وایلیشن کوي موږ ودرو پراپر چې څوک ومي. ځینې ډېر کسان داسې چې سر جي هغه ځان سرکاري ملازم شو کوي چې سرکاري ملازم یم ما ته ایشو ده، نو هغې دپاره هم دا پابندي ده که نه؟ دا چې ټولو دپاره یو قسم قانون دی، قانون ټولو دپاره یو دی، چا ته هم دا الاوډ نه دی چې دی شیشې تورې استعمال کړي. دې کې صرف دی چې لکه یو سیکیورټي کوم ویهیکلز وي سیکیورټي یو هغې دپاره یو گنجایش شته، پروویژن شته، خو عام ګورنمنټ سروینټ دپاره هېڅ قسم داسې پروویژن نشته چې دی به بلیک شیشې استعمال. سر دې کې مختلف ځینې ماشومان داسې چې هغه د هغه والد صاحب پولیس کې یا هغه سرکاري افسر وي او اکثر موږ داسې کتلي چې ستاسو ټي او صاحبانو سره بدتمیزي کوي، نو هغې دپاره څه میسج دی؟ داسې دی موږ خو دا وایو چې دا قانون چې څنګه ما مخکې ته وایي دا قانون ټولو دپاره یو دی. نو موږ ته پکار دی چې خپل ماشومانو ته موږ دا یو نصیحت وکړو چې دا پولیس دا سټیټ ریپرزنټیټیو دی، دا تاسو خدمت دپاره ولاړ دی چې دی سره تاسو تعاون وکړئ. او دا چې څومره هم ډیولپډ نیشنز دي د هغې په دې باندې هم پہچان کېږي چې هغه یې په روډ باندې څنګه دی ځي، په روډ باندې پولیس سره د دې څه بیهیویر څه دی، ټریفک سینس هغې کې څه دی، نو دې نه دا یو مهذب معاشرې پہچان کېږي. ګرانو کتونکو تاسو د ایس پي صاحب خبرې واورېدې. دا قانون ټولو لپاره یو دی، که هغه ایم پي ای دی، که هغه سرکاري افسر دی، که هغه سرکاري ملازم دی. کوشش کوئ د کوره چې راوځئ نو ځان سره ډاکومنټس د ګاډي مکمل راخلئ او موټرسایکل والاو دپاره هیلمټ ضروري دی. او چې د کومو کسانو شیشې تورې دي په هغې هم سخته پابندي ده. نو کوشش کوئ چې کله راوځئ نو پراپر طریقې سره راوځئ. دا هیلمټ چې کوم د ماشومانو دپاره دی دا خو سیفټي دپاره دی، دا ستاسو د ماشومانو دپاره دی. ستاسو لکه ډېر خلک داسې وي هغوی د مړه وي موږ د ضرورت نشته. نو کوشش کوئ دا ډېره لویه حادثه دې نه پېښېږي، دې نه مرګ هم راتلی شي. کوشش کوئ چې هیلمټ او ډاکومنټ ځان سره مکمل راخلئ.